بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز سامعینو، مونږ د اولاد د تربیت په موضوع باندې مخکې یو ویډیو چې دی نو هغه اپلوډ کړی و. د اولاد د تربیت په موضوع باندې نن یو ځل بیا ستاسو د وړاندې یو څه بنیادي خبرې هغه عرض کوم. که په دغې خبرو باندې مور او پلار پوره عمل وکړي نو یقینا د هغو د بچو به چې دی بهترین پرورش او بهترین تربیت به وشي. لس داسې نکتې دي او لس داسې پوینټس دي، که په دې باندې مور او پلار عمل وکړي نو یقینا د هغوی ماشومان به ډېر قابل ترین او ډېر تربیت یافته به چې دی هغه به جوړ شي. هغه لس پوینټس، هغه لسې نکتې چې په هغې کې اولنۍ نکته د مور و پلار دپاره دا ضروري ده چې خپل ماشوم ته د هغوی چایس ته چې دی نو کتل پکار دي او هغوی له چایس ورکول پکار دي. مثلا د خوراک چې دی نو ډېر څیزونه پراته دي، نو د ماشوم نه دا تپوس کول پکار دي چې بچیه ستا کم څیز خوښ دی هغه ته وخوره. یا د اغوستلو لپاره جامې پرتې دي، نو د ماشوم نه چې دی هغه له چایس ورکوي چې ستا په دې کپړو کې کمې کپړې چې دی هغه خوښې دي. یا دغه شانتي تاسو ګاډي کې ټریول کوئ، په ګاډي کې چې دی نو ځئ، نو د ماشوم نه چې دی تپوس کوئ چې بچی تو به مخکې کښېنې او که شاته کښېنې. نو د دې سره به په ماشوم کې د فیصلې قوت به پیدا شي. دغه شانتي په دې ماشوم کې به دانشمندي چې دی پیدا شي، او دغه شانتي ماشوم به چې دی هغه به خپله فیصلې چې دی په ښه طریقې سره چې دی نو هغه سرانجام کړي. او د دې سره به چې دی د ماشوم په هغه کې به یو اعتماد پیدا شي، او هغه به هر فیصله او هر یو کار چې دی په سوچ او سمج سره چې دی هغه به بیا کوي. نو اولنۍ نکته د مور و پلار دپاره دا ضروري ده چې خپل ماشومان له چایس ورکړي. که کپړې پرتې دي نو بچی تو به کمې کپړې اغوندې، او که د خوراک سکاک سامان پروت دی نو ماشوم نه تپوس وکړه بچی به تو به کم څیز خورې. یا دغه شانتي چېرته چکر باندې یا چېرته چې دی نو سفر باندې روانې او ګاډي درسلي خپل دی، نو ماشوم ته وایي تاسو تو به کم سیټ باندې کښېنې، مخکې سیټ باندې کښېنې یا په شاته باندې. نو د دې سره په ماشوم کې د فیصلې قوت دی به خپله فیصله په صحیح انداز سره کولی شي. په ده کې به اعتماد چې دی پیدا کېږي، په ده کې به دانشمندي او عقلمندي به چې دی هغه پیدا کېږي. نو دا اولنۍ نکته دا د مور و پلار لپاره چې دی هغه ډېره ضروري ده. او دویمه نکته او دویم پوینټس دا دی چې هغه د مور و پلار لپاره ډېر ضروري دی د خپل ماشومانو د تربیت په هکله باندې. هغه دویم پوینټس دا دی که بالفرض یو ماشوم په یو ټیم باندې چې دی کار نه کوي، مور لږې بچي ته وایي چې د سکول کار راواله، ټیوشن ته لاړ شه یا د پلانې کار وکړه، خو لیکن ماشوم چې دی هغه کار کولو ته تیار نه دی. اوس په دغه ټیم باندې د مور دا ذمهواري جوړېږي چې په دې ماشوم باندې چې دی نو غوسه نه کوي، ماشوم ته چې دی نو بد رد نه وایي، ماشوم چې دی نو د هغه د بېعزتۍ کوشش دی نه کوي، بلکې په دغه ټیم باندې د صبر نه کار چې دی اخیستل پکار دی. او دا د دې خبرې خیال وکړئ چې کیدای شي د ماشوم په دې وخت باندې د کار کول ته تیار نه دی، او د ده دماغ چې دی نو د دغې کار باره کې دته سیګنل چې دی هغه نه دی ورکړی. نو که ماشوم چې دی نو هغه کار نه کوي او ماشوم چې دی نو هغه د هغې کار نه انکار کوي، نو والدین به چې دی نو په دغه ټیم باندې خپل ماشوم ته چې دی غوسه کېږي به نه، هغه ته به بد رد نه وایي، بلکې د یو ښه ټیم چې دی هغه به انتظار کوي او لږ ساعت پس چې دی بیا اثرینو چې دی هغه ماشوم ته چې دی تاسو د هغه کار ووایئ، نو امید دی چې دی به هغه خپل کار به وکړي. نو هغه کار به هم وشي، ماشوم چې دی نو هغه ته به چې دی بد رد هم ونه ویلی شي، او ماشوم به چې دی ښه په خوشحالۍ باندې هغه خپل کار وکړي. نو دویم بنیادي کومه نکته او پوینټ چې کوم دی هغه دا دی که ماشوم د یو کار نه انکار کوي نو مور او پلار له پکار ده چې هغه دی غوسه نه کوي او دغه شانتي بد رد دی ورته نه وایي، بلکې د یو ښه ټیم او د یو ښه وخت انتظار وکړي او په نیکسټ ټیم کې چې دی نو هغه ماشوم باندې هغه کار وکړي، که هغه د سکول کار وي یا چېرته د کور نور کارونه. کومه نکته چې ده او دریم کم پوینټ چې دی
هغه د مور او پلار د بچي د تربیت په باره کې هغه دا دی که بالفرض مور او پلار د خپل بچي نه یو کار اخیستل غواړي نو د هغه کار نه مخکې چې دی په اگزامپل سره او په مثال سره چې دی هغه ماشوم چې دی هغه تاسو پوهه کوي نو کله چې ماشوم د وړاندې یو اگزامپل او مثال پروت وي نو ماشوم بیا په نقل اخیستلو کې هغه ډېر بیا تکړی او بیا چې هغه کار ته وګوري او بیا هغه شانتي کار کولی شي لکه مثال په تور باندې مور چې دی هغه خپل بچی ته وایي چې تو به خوراک چې دی نو په دې طریقه باندې وکړي نو په ویلو سره نه بلکې پریکټیکلی سړی سالن راوالي یا دغه شانتي نور د خوراک یو څیز راوالي او طریقه ورته وښيي چې بچی تو به په دې طریقه باندې به نونی جوړي په دې طریقه باندې بچی تو به خوراک کړي یا دغه شانتي بل یو څه کار چې هغه د کور سره تعلق ساتي نو په مثال سره او پریکټیکلی طور باندې چې هغه د هغوی وړاندې چې هغه کار وشي نو بیا ماشوم چې دی د هغې نقل چې هغه واخلي او بیا عملي طور باندې په خپله باندې هغه کار کول هغه ته سوي اسان وي عام طور باندې په مونږ کې چې دی نو دا غلطي ده چې مونږه ماشوم ته چې دی د یو کار باره کې چې دی پوره لیکچر ورکو چې تو داسې چل وکړه داسې چل وکړه خو لیکن ماشوم چې دی نو هغه کار نشي کولی د هغه په دماغو کې هغه کار نه راځي خو لیکن که بالفرض مونږ په مثال سره په پریکټیکلی طور باندې هغه کار مونږ د هغه د وړاندې وکړو نو ماشوم به چې دی هغه کار به هغې ته به وګوري څلورم نمبر نقطه او څلورم نمبر پوینټ هغه دا دی چې بالکل په ورکوټوالي کې ماشوم ته سکرین نه ښودل دا د مور او پلار یو اهمه ذمهواري ده سکرین هغه که د موبایل وي که هغه د کمپیوټر وي که هغه د ټي وي وي په بالکل د 2 کالو عمر یا د 2 کال نه مخکې عمر چې په دغه ټیم کې دماغ فلټر نه کوي خو البته دماغو کې سیس چې دی هغه سیو کیږي او محفوظ کیږي او کله چې ماشوم په دومره کم عمر کې داسې څیزونه د ځان سره محفوظ کړي د ځان سره چې دی سیو کړي نو د هغه په ذهن کله چې بیا دی لوی شي نو دغه میموري چې دغه بیا کار شروع کړي او د یاداشت چې دی هغه بیا کار شروع کړي او بیا چې دی نو د زندګۍ هغه مقصد هغه څیز وګرځي کم چې د په ورکوټوالي کې د موبایل په سکرین باندې یا د ټي وي په سکرین باندې یا چې د کمپیوټر په سکرین باندې کم څیز د لیدلی وي نو دا د دې بیا دا ګڼي چې زما د زندګۍ مقصد هم دغه دی اوس که د په هغه سکرین باندې جنګ جګړې لیدلي وي د کارټونانو هغه خوا دې خوا لیدلي وي نو دی به بیا بهر چې دی د عام نورو ماشومانو سره هغه شانتي جنګ جګړې به کوي هغه شانتي غلطي خبرې به کوي هغه شانتي غلط تصورات به چې دی هغه به پیش کېږي نو څلورم چې کوم پوینټ دی چې دا ډېر اهم دی او ډېر ضروري دی چې ماشومان به د سکرین نه چې هغه به ډېر لرې ساتي نن سبا په مونږ کې دا ډېره کمزوري ده چې زمونږ ماشومان چې کله مونږ ځان د ماشومانو نه خلاصو نو د هغوی په لاس کې چې دی کله ماشوم جاړي نو مونږ ورله چې دی موبایل ورکو په موبایل کې چې دی هغه قسمه قسم ویډیوز ګیمونه ګوري کارټون ګوري یا نور داسې او پنځم نمبر پوینټ یا پنځم نمبر نقطه دا ده که بالفرض یو ماشوم ستا د مرضی مطابق یو کار وکړي مثلا ته خپل ماشوم ته ووایې چې بچیه دا کار ماله وکړه او بچی چې دی نو د سبق ټیم دی د ټیوشن ټیم دی ټیوشن ته لاړ شه یا چې دی د بازار نه چې دی ماله دا څیز راوړه نو که بالفرض هغه ماشوم ستاسو د مرضی مطابق چې دی هغه کار وکړي نو په کار ده چې د دغې ماشوم حوصله افزایي وشي د دغې ماشوم چې دی تعریف وشي دغه ماشوم چې دی خپل ځان ته رانږدې کړي هغه ماشوم له چې دی شاباشي چې دی ورکړي شي نو د دې سره هم ماشوم کې چې دی اعتماد پیدا شي دغه شانتي په ماشوم کې چې حوصله افزایي کم اثر چې دی هغه پیدا شي چې ګوره ما دا کار وکړو او زما مور او پلار په دې خبره خوشحاله شو ماله شاباشي بیا هغه ماشوم عمومي طور باندې بیا نور ماشومان سره چې هغه خپل لغه شیر کوي چې ګوره ما ته په کور کې دا انعام میلاو شو نو که بالفرض یو ماشوم ستاسو د مرضی مطابق یو کار وکړي یا دغه شانتي یو ښه کار وکړي یا دغه شانتي په سکول کې چې پوزیشن واخلي یا دغه شانتي مدرسه وغیره کې پوزیشن واخلي نو دا هغه حوصله افزایي کول هغه انعام ورکول هغه شاباشي ورکول هغه خپل ځان ته رانږدې کول او دغه سره پیار وغیره کول هغه کوګای وغیره داسې اخیستل چې هغه ماشوم د هغې سره ډېر زیات خوشحاله شي دغه شانتي دې باره کې یو دا خبره هم مشهور ده که بالفرض یو ماشوم ستاسو ډېر زیات کمزوری دی ستاسو ماشوم شرارتي دی او ستاسو څه خبره نه مني نو محققین دا خبره کوي چې تاسو د دغه ماشوم تذکیره د نورو خلکو سره چې دی هغه وکړئ او تاسو پته چې دا ماشوم ستاسو خواته نږدې دی
نو د نورو خلکو یعنی داغه د مخې د نورو خلکو د چې داغه تعریف وکړي چې په دې کې دا خوبي ده او دې چې ډېر ښه انسان دی زموږ خبره مني او دې داسې او دې داسې نو کله چې هغه ماشوم د خپل ځان په باره کې چې دی دغه تعریف واوري نو بیا هغه ماشوم حق شانتي کار او کوشش کوي چې زما ګوره مور پلار تعریف کوي او په ما کې چې نو دا کمال نشته نو بیا د هغې دپاره دی برپور چې هغه کوشش کوي چې زه دغه شانتي انسان چې هغه جوړ شم نو خلاصه دا ده چې د خپل ماشوم چې د حوصله افزایي کول د هغه تعریف کول هغه انعام وغیره ورکول د دې سره هغه ماشوم کې چې دی د فیصلې قوت حوصله افزایي داسې اعتماد او دا مختلف قسمه صفات چې هغه پیدا کیږي چې دا یقینا د هغه د تربیت او په پرورش کې یو ډېر بنیادي اهم کردار لري